یا ایها الذین آمنوا انفقوا اے د ایمان خاوندانو تاسو خرج کړئ مما اخرجنا لكم من الارض سچ د زمکه نه تاسو د پاره راختلې دي زمکه ست تاسو لراخیجولې دي د اغینه د الله پلار کې خرج کړئ نو دا مسله ده د عشر مسله زمکه سړی سړی فصل کری هغه فصل روخیږي نو آئی کې عشر وی عشر لسمه حصہ او چنا وې د بې د خوارې وی نو بیا شلمه حصہ یعنی لسمه حصہ دې د عشر وای د قران ډیرو آیاتونو کې مدار راغلي دي او حدیثونو کې هم د دې ډیر زیات ذکر دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه نه والا اوسه پر د صحابه معمول هم دی د عشر نو ورکول ډیر نقصانات هم دي او د ورکول ډیر برکات هم دي نن سبا چې دا کم بیٹه مبارانونو به موږ راوريږي دغه غنم پاخه دي لو ته نږدې دي دغه په دبرنا بارانونه دي هغه غنم راسم لول خراب کړ تیار غله د خخواری به شوی د سر لراغله ده هغه غله را خراب یا د استابری دا باران به اوشي لکشان باران ودريږي غتت نورم چې بولږي او پړسي اسخاش زمیدار ټول خواري زایش یا رسال قومن دی لګ مخ کې غله اوریدا دا فصلونه داسې کړل لکه تبوی چې الله جل شانه قصدن ارادتن دا غله را ورولم دی له چې دا فصلونه د خلکو دا خراب نو دا ولې داسې کیږي دا کله چې د الله احکامات نه منل کیږي عشر د زمکه نه ورکړي کیږي حالان کې د زمکه هر حصہ کې عشر دی خو زمکه تعالی یو دو سیرا غنمو کې دو سیرا غنم هغه هم لسم ورکه لسم حصہ هغه ورکه دو سیرا غنم درلو کې هم به لسم حصہ ورکه یو زمکه تعالی دو سیرا غنم وکړل او هغه زمکه باندې ستا پیسې د دړې غنمو پیسې ته پاسمه کې لګولې دي بیا مونږ ته لسم حصہ ورکه دا څنګه شویل چې په دې خو ما د دینه د غلینه خو به زیات تاوان شوی بیا حالان کې زموږ ډېر خلکو غله کې ډېر برکتی پټي برکتو کې خوب کافی فصل ولو کې غنی ګړو کې دغه شان کو دا لوګانو کری ټماټرو کری سبزیو کری جوارو کری سچمو کری خو کل فصل ولو کې خو عشر دی بعض خلک نور کوي اوګه ورلو کې بجریبونو باندې کرلی بعض خلک د عشر نور کوي هغه څه نقصان شي یو خدای نه برکت لاړ شي منډه کې خرج کې لکونو روپے کور ته وروړي خلاصه په ککړ نشي هیڅ फायदा ورته ملو نشي هیڅ په خیران شي تاسو دلال شي لکه ته به کوله پیسې ته خوب کې لیدلې وي خوب کې سړی پیسې یې نه کنه د کروڑونو د لکونو مالک شي خو هغه کې یو روپے دغه پکار ناراضي دغه د خوب لیدلی لکونو روپے کور ته وروړي کالو سر خواریو کې په پټي باندې لکونو روپے وګټي کور ته وروړي اوس په پیدا باندې پینش خدا چې ختم شي چې حق حیران پات چې دا سوچ نو ولی چې د روزګار والا زکات پری دي زمیدار عشر پری دي بیا دا مسلې روچتيږي دا سه خاص مرزونه په بوټو راشي په فصل راشي چې دا غي په علاج باندې د فصل د غلي او د غټي نیمه غټه په غټه صرف سپریګان ولګي سپری سره بل نقصان دوشي یو زخريله سپری تا دی لکړي چې دا کم چنجي یا سمرس په دی وناخته شوی دی یا په دی بوټي فصل اخته شوی دی چې دا ختم شي هغه سپری چې تو کې هغه سره هغه ختم شي خو هغه سپری په دی بوټي کې ورننه وځي دغه غلا یا دغه سبزی یا فروټ دا چې سبا شکرې غته نقصان تو شو میچازو کې د بیا لیسدار ماده زی نور ډېر نقصانات دل پیدا کوي دغه شان سبزیوم دغه شان فصل
اخر خبره دې د ولې را جوړه شوه چې دومره ناشناس پرېګانو وجد شو دا ما تاسو دوی چې عشر نه ورکوي د الله حق ته نه ورکوي نو بیا دا قسمه بې برکتي مرضونه پکې راځي بعضې علاقو کې ځمکو کې وینو شو ډېر علاقې دي پوره علاقې ځمکه کې وینې شوي دي ګنې پکې نه شي کرلی د وینه نه لاس ونه پکې ګنې کامیابېږي ولې چینی بګوړه کې به چینی اچول نور عجیبه شینه به پکې اچوله د هغې د وجې نه هغه داسې حد ته راورسېده نو دا چې ملاوټ یې نه وي دا هغه برکتي خوراک یې لږ کو هېڅ مسله به نه وه نه به دین متاثره کېده نه دنیا بل د دې غټ نقصان دا وشي د دې ملاوټو او د الله د حق نه ورکولو د عشر نه ورکولو د زکات نه ورکولو د دې نقصان دا وشي چې بچي بیا سرکشه شي نافرمانه شي او هغه پیسې بچي پلار یې خو ډېر په سخته بچ را بچ کي بچي یې په عبث کې والوځي نو د دې خبرې چې الله دې دا بارانونه په موږ باندې په ټیم کې د دې سبزو نه د دې ځمکو نه دا خرابې هم ختمې کېدې لپاره دی چې سړی عشر په ټیم ورکړي